دستور خدمت منشور خدمت دستور خدمت منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت درخشاں ستارے ہیں خدمت کے پیکر یہ عزم و شجاعت محبت کے پیکر یہ جوہد مسلسل کے ٹھہرے سپاہی صداقت دیانت امانت کے پیکر یہ جوہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جوہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یتیموں غریبوں فقیروں کی خدمت یہ کمزور نن گورنمنٹ پرائمری سکول نمبر 2 چمکنی کی زما خپل سکول نه د امام سبق ویلې دي کې د مستحق ماشومانو کې طالب علمانو کې د نینجانو سره د سکول سټاف په ریکویسټ باندې په درخواست باندې دا یونیفارم تقسیم یو اکټیویټي وشوه زه هغې ټولو خلکو شکریه ادا کوم چې موږ سره په دې سرګرمۍ کې تعاون وکړو موږ سره له لاس راکړو او دا ماشومانو کې مخکې نه لیست دی جوړ کړی او دا ضرورتمند ماشومان ضرورتمند دی ټول موږ باندې حق دی ضرورتمند نه وي بلکې دا څومره زموږ ډونر دي او سټاف دی او زموږ کلي څومره خلک دي نو ښه تعلیم ورکول د دوی موږ باندې د دې رقم موږ باندې فرض دی د دوی حق دی او هغې ښه تعلیم کې د دوی ښه لباس وي ښه یونیفارم وي ښه سټیشنري ورته اویلیبل وي ښه ماحول وي او ښه سبق او ماشاءالله د سکول حالت هم ښه دی او یو ښه انوایرمنټ دی سټاف هم ښه خواري کوي نو دې ماشومانو کې دا یونیفارم تقسیم کړو دویمه اراده هم دا ده چې انشاءالله تعالی چې کله د دې انول ایګزام وشي هغوی کوم پوزیشن هولډرز کوم سټوډنټ دي نو سرکاري ادارو کې چې کوم دا ماشومان سبق وایي دا زموږ د سوسایټۍ دا کریم دي دا کړه ماشومان دي چې سبق وایي خو وسایل ورسره نه وي نو موږ کوشش کوو چې انشاءالله د هغوی د ایګزام چې کوم ریزلټ وي په هغه ورځ باندې هم د هغوی چې کوم پوزیشن هولډر سټوډنټ دي هغوی دپاره هم څه انعامات برابرو هغوی کې به تقسیمو او د دې انکریجمنټ هر هغه اکټیویټي چې دوی پکې حوصله افزایي شي هغه ورسره موږ کوو انشاءالله تعالی نو بس دې کې راغلي کلي ټولو خلکو ته دا اپیل دی چې د سرکاري که جینکو سکولونه دي که هلکانو سکولونه دي د دې د ماشومانو حوصله افزایي دا زموږ ټولو باندې د دوی حق دی او د دوی ضرورتونه پوره کول چې دوی ښه سبق وایي ښه تعلیمات ځکه چې پلاران د دوی فیملیز هغه وس به نه لري غریبانان به نو د هغوی د غربت د ښه تعلیم کې رکاوټ نه جوړ نشي انشاءالله دوی سټاف سره موږ ماشومانو سره موږ او د الخدمت فاونډیشن او نور ډېرو ادارو نه به دا تعاون ورستیا موږ دوی سره کنټینیو ساتو جاري ساتو انشاءالله تعالی زه د خالد وقاص صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې د ماشومانو غریبانو ماشومانو سره دی څومره دا امداد کوي نو زه د ده ډېره شکریه ادا کوم د دې ټول دلته چې څومره ملګري رالی دي د بار نه او هغوی دا کم خدمت کړی دی او حقیقت کې دا الخدمت فاونډیشن دی دا ګپ نه دی که خلک هر څنګه نامه ورکوي خو دوی خلکو سره امداد کوي په هر قسم خالد وقاص صاحب ته ما ویلی دي انشاءالله دلته مې ورته فلټر ویلی دی او یو مې ورته دا غټه ټینکۍ م د اوبو دپاره ویلی دا صدقه جاریه ده انشاءالله دا به کیږي او دا یې ما ته ویلی دي دا به هم کوي او زه ډېره شکریه ادا کوم خدای دې عزت وکړي او خدای دې نورم کامیابي ورکړي چې په هر ځای کې کامیاب د ټولو نه مخکې خو موږ د الخدمت صدر خالد وقاص باندې ډېره شکریه ادا کوو چې هغه د سکول ته رالو او د ماشومانو ته ګفټونه ورکړل دغه شان زموږ یو ورکوټه غونډه کمیټه الخدمت خو د عالمي سطح باندې ده زموږ د کلي یو کمیټه موږ راغلي او استاد چې ته مو ویل چې دغه شان دی ته لږ د ټوپیانه ورته اخلو خو ستا چې موږ ته چې لږ کارپېټ سوړی نو الحمدلله چې زموږ کمیټې هم کارپېټ سوړل او موږ د الخدمت ما سره خو هغه الفاظ نشي ادا کړو
چې دی په پاکستان کې بلکې پوره دنیا کې چې کنده کې مسلمان په تکلیف نو هغه ځکه هر خدمت حاضري نو الله پاک دې نور همت او برکت ورکړي. زه شکریا ادا کوم د نعیم جان استاد او د هغه د ټول ټیچرانو چې موږ دلته دعوت راکړو. دلته موږ یتیمان ماشومان یا کم هغه ماشومان چې کم کمزوري دي وزن نه لري موږ به سره ان شاء الله جانی او مالی دواړه امداد کوو. اوس هم ورسره داسې کپړې ولا ورکړي د دې نه علاوه د نورو ماشومانو له موږ یقین دهاني ورکړه که څوک هم تعلیم نشي کولی کمزوری وي او د تعلیم شوق لري ان شاء الله په مستقبل کې ورسره موږ دا وعده کوو چې موږ په هغې باندې تعلیم کوو او دا زموږ بچي دي چې څنګه زموږ خپل بچي داسې به دوی سره مدد کوو او زموږ نور هم اکټیویټیز به ان شاء الله دې نه بعد به شروع کیږي. رمضان نه بعد دا ټول کلي په سکه ده چې کوم دی نور یتیمان ماشومان دی ایله به موږ داسې کپړې او سپلای او اختر نور ساماني ضرورتونه بوله پوره کوو.